چې شانګله کې داسې یو زانګو ودرېده، په هغې کې یو ماشوم انختی و. دومره وخت بد وخت په خپل بچي باندې راځي، هغه نشي برداشت کوي، هغه وردانګلي دي، کوشش یې کړی چې خپل بچی ریسکیو کړي. په دې تګ و دو کې هغه سیند ته ورغلی دی، سیند وړی دی او هغه په حق رسېدلی دی. ریسکیو اهلکارو مقامي توګه هغوی دغه ماشوم راوکاږلی دی، هغه ژوندی پاتې دی. خو د هغه والد صاحب، د هغه پلار ساوټرس تیر کال چې کله د بټګرام واقعه وشوه، تاسو به یاد وي چې هلیکاپټر ورته راغلی وي، د هر ځای نه ورته حکومتي ادارو ځان را رسولی و. هغه پیښه د هغې بیا ایکسپرټ راوغوښتلی شو، هغه هم نجي لیول باندې و. هغوی دا وکړله چې دغه کسان یې بچ کړه، ماشومان په هغې کې بچ شو. کوم غیر قانوني زانګوګانې دي چې ریف دي، دا به بالکل دا به نه برداشت کېږي. کال د بټګرام واقع ایله یو کال پوره شو او د هغې نه بعد داسې قسمه پیښې چې حکومت زمونږ چې کوم ادارې دي په زول په هوا کې خبرې اترې روانې وي، بیا هم بار بار دغه کوتاهي، دغه غفلت، دغه غلطي کېږي، نو دا بېحسي ده، بېحسي ده او بېحسي. سلامونه لرو برکې هرکلی. ترهګري، ګراني، سیاست دا هغه معاملات دي چې هر څوک پرې خبره کوي، خو ځینې داسې چارې هم شته، داسې خبرونه هم وي چې هغه زمونږ د ټولنې، حکومت، چارواکي د هغوی بېحسي واضح کوي. نن یو بل افسوسناکه پیښه شوې ده شانګله کې. قصه صدا ده چې چیرلیفټ په سطح چې موږ زانګو ووایو، چیرلیفټ هغه وي چې باقاعده ماشین وي، پکې الکتریک وي، په هغې باندې لرې پرتې چې کومې علاقې دي غریزه خلک پکې تګ راتګ کوي. خو ځینې داسې زانګوګانې ورته موږ لوکل سطح وایو چې لیفټ په شان وي، مینول وي. هغې کې نن یو بله پیښه شوې ده. تاسو به که دغې پیښې خیال کوئ، نو تیر کال هم داسې یو پیښه بټګرام کې راغلې وه او هغه په ملکي کچ بلکې عالمي کچ هغه 40 غنټې خبرونو سبب جوړه شوه. نن داسې چل شوی دی چې شانګله کې داسې یو زانګو ودرېده، په هغې کې یو ماشوم انختی و. پلار یې په دو باندې راغی، کوشش یې کولو چې خپل ماشوم بچ کړي. او دا زانګو چې وه دا په کومه، دا په اباسین وه، په دریای سیند چې موږ څه ته وایو. سورکوټ یې خوړ یا ورګوټی نیرګی نه و، بلکې اباسین و. کله چې والد صاحب راغی، تاسو د ویډیو کې به ګورئ، تصویرانو کې به ګورئ، د ګل په شان ماشوم و. نو والد صاحب یا پلار چې کوم دی، هغه چې هر څنګه وي، څومره وخت بد وخت په خپل بچي باندې راځي، هغه نشي برداشت کوي، هغه وردانګلي دي، کوشش یې کړی چې خپل بچی ریسکیو کړي. په دې تګ و دو کې هغه سیند ته ورغلی دی، سیند وړی دی او هغه په حق رسېدلی دی. خوشقسمتي دا وه چې د هغه ماشوم بچ شو. مقامي دغلته چې کوم کسانو، ریسکیو اهلکارو مقامي توګه هغوی دغه ماشوم راوکاږلی دی، هغه ژوندی پاتې دی. خو د هغه والد صاحب، د هغه پلار ساوټه د څه په وجه باندې؟ زمونږ د بېحسۍ په وجه باندې، زمونږ چې کوم بد انتظامی ده په حکومتي کچ باندې، په انتظامی لیول، په سماجي لیول، په سیاسي لیول، د هغې یو واضحه مثال یو پیره وړاندې شو. تیر کال چې کله د بټګرام واقعه وشوه، تاسو به یاد وي چې هلیکاپټر ورته راغلی وي، د هر ځای نه ورته حکومتي ادارو ځان را رسولی و. هغه پیښه د هغې بیا ایکسپرټ راوغوښتلی شو، هغه هم نجي لیول باندې و. هغوی دا وکړله چې دغه کسان یې بچ کړه، ماشومان په هغې کې بچ شو. او د هغې نه بعد یو نوی به شروع شو، پابندي ولګولی شوه چې کوم غیر قانوني زانګوګانې دي چې ریف دي، دا به بالکل دا به نه برداشت کېږي. زمونږ د خیبر پښتونخوا چې کوم حکومت دی، وفاقي حکومت، ټولو په دې باندې SOP جاری کړله. ټولو ته ویلی شوه، ډسټرکټ ایډمنسټریشن ته، نورو مقامي ادارو ته، چې چیرلیف یا زانګوګانې کم چې په سیندونو باندې، خوړونو باندې دي، په غرونو، په لرو لرو علاقو کې دي، که هغې حفاظت یقیني نه وي، هغه د سټینډرډ مطابق نه وي، نو هغه به فعاله نه وي، هغه به بندولی شي، ځکه چې ژوند قیمتي دی. خو نن دا پیښه وشوله. تیر کال د بټګرام واقع ایله یو کال پوره شو
او د هغې نه بعد داسې قسمه پیښې چې خلکو زړونه ورسره تاسو په ویډیو په خپله باندې ګورئ دې ته هېڅوک زړه نشي ټینګولی چې ماشوم وي هغه په خطره کې وي او والد صاحب هغه د سره تیر وي. خبرې مقصد زموږ دا دی ډېرې معاملې روانې دي خو دا یو داسې ایشو ده چې زموږ بې حسي په ډاکه کوي من حیث القوم حکومت زموږ چې کوم ادارې دي په زول په هوا کې خبرې اترې روانې وي. یو واقع راشي په هغې باندې ماتم وکړو سبا له بیا نه ګورو چې دغه واقعیات د دې دپاره مخنیوي اقدامات وکړو چې دا ونشي خو هره ورځ دغه پیښې رامخې ته کېږي او نن د شانګلې دغه مثال تاسو په خپله باندې وکتو یقینا چې خلک یې دردولی دی او دا بیا زه راځمه زمونږ چې کم ادارې دي زمونږ چې کم نظم و ضبط دی زمونږ چې کم ترجیحات دي نو هغه الله په کرم باندې به کېږي خو کم حالات ته چې موږ را رسېدلي یو نو په هغه کې زمونږ چې کم پلیننګ منصوبې دي بیانونه دي دعوې دي هغه یو ګپ دی ځکه چې یو کار یو سانحه وشي د هغې نه بعد چې بله سانحه کېږي نو دا حادثه سانحه موږ دې ته نشو ویلی ته چې یو نقصان کېږي څه سانحه وشي د هغې دپاره تدبیر کې تدبیر مقصد دا وي چې نقصانات کم شي د خلکو ژوند بچ شي چې ته بیا هم بار بار دغه کوتاهي دغه غفلت دغه غلطي کېږي نو دا بې حسي ده بې حسي ده او بې حسي